حضرت محترم قائد انقلاب قرآنی مبصر ابن مبصر محدث ابن محدث حضرت العلامہ مولانا ابو الیمان محمد طاہری حفظہ اللہ دعوت ورکوم چې جماعت اشاعت توحید و سنة حلقه سٹی مردان عظیم الشان اجتماع ته مخاطب شي. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زما محترم حاضرینو، مسلمانانو رونو، علماء کرامو، طلباء عظامو او عوامو مرګرو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن دا اجتماع د سحر نه شروع ده او د مردان سیټي دا اجتماع مقرر شوی ده. سره دی چې دا د ضلع اجتماع نه ده، د یو ښار د مردان اجتماع ده. الحمدلله ثم الحمدلله هغه مرګرو لا داد او آفرین او شاباسه ورکوم چای محنت کړه دے، مرګرو له دعوت ورکړه دے او دا پروګرامي خود دے. زما دعا دا چې الله دې دایلا د دې محنت اجر او عوض ورکي او الله دې زید عمل قبول او منظور وګرځي. کله زله اجتماع نو شاید چې بیا په دې پټو کې بازای نو دا خو د یو سیټي اجتماع ده. الحمدلله ثم الحمدلله چې مرګرو محنت کړی دی او بیا زه د هغه مرګرو شکریا ادا کوم چې هغه لاره کې ما ته هرکلی وي استقبال یې وکړه. سره دی چې زه د دې شوقین نیمه د مردان د کلیم باچا او د نورو مرګرو چې هغه د نورو جماعتونو سره هم تعلق دی او زمونږ جماعت سره مینا او محبت دی. زه د هغوی هم شکریا ادا کوم. الله د هغوی ټولو له ډېر اجر او عوض ورکړي. هر ځای کې چې خلک راجمع کېږي، یو جلسه‌ای، یو اجتماعي، یو جرګه‌ای او پروګرامي، نو دا هغوی زړه کې یو مقصدي او د هغه مقصد دپاره هغوی خلک راجمع کوي. خو دا مقصد کله دنیا د جاه و جلالي، د اقتدار او د کرسۍ، د وزارت او د بادشاهۍ دپاره وي، کله دنیا د نورو مقاصدو دپاره وي، او کله کله یو اجتماع او جلسه د دین دپاره وي چې د هغې اجر او ثوابي او الله تعالی خپل عذر او بهانه انسانان پیش کوي. زمونږ دا اجتماع او دا جلسه دا دنیاوی مقاصدو دپاره نه ده. موږ نه اقتدار غواړو، نه کرسای غواړو، نه مشرت او شاباسه او آفرین د چا نه غواړو. زمونږ مقصد دای چې مخلوق ته خیر ورسی او د الله کتاب او سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منګه دعوت ورکو. یو نوم زمونږ پورې تړلی شوی دی، چا د پنځپیر نوم دی او د هغې وجه دا ده چې پنځپیر ثوابای کې یو کلی دی، هغه په دوه حصو کې تقسیم دی. یو ته صفو خیل وی او بل ته درې تپیا وی. صفو خیل صفو خان زما اتم نیکو، زما د پلار نوم محمد طاهر، داغه د پلار نوم غلام نبی، داغه د پلار نوم خضر خانو، داغه د پلار نوم زوتا خانو، نجاب خانو، داستل آخری صفو خانو. صفو خان زما اتم نیکو. نیم پنځ پیر هغه
زمان نږدې عزیزان او خپلوان دي او موږ د هغه کلي زمیندار پښتانه یو. زما نیکه په علماو باندې مینو او د هغه د علم د علماو سره شوق و مینه محبت و. نو هغه به په میاشت کې او ځل دعوت کو او د علاقې علماو لبه دعوت وکړه، هغوی لبه انتظام وکړه او چای به ډوډۍ وخوړه. نو ورته وی دعا وکړئ چې الله زما اولاد کې عالم پیدا کړي. زما والد صاحب د شپږو کالو چې پلار یې وفات کېده نو هغه وصیت وکړه چې ما پسې خیرات کوي نو هغه پیسې د ده په سبق باندې ولګوي چې د علم وکړي او د عالم شي. زمون خاندان کې ملا او عالم نو تیر شوی. زما والد صاحب علم وکړه، هغه وی زه ماشوم وم چې زما پلار وفات شو. ما په حجره کې لوبې کولې، یو سړی راغی پټکې والو او زما ترته زما د پلار نوم واغس چې د هغه صادر څه شو. زما نیکه د ورځې به یو شان صادر و، د شپې بل شان صادر و او د تماکو کاروبار به کو، زمیندار سړی و. وی زما هغه تره ورته ووایي چې هغه دې زوی په سر کړی و، یخه یخني وه، جمع و. وی هغه سړی ورته وایي چې دا د ده حق نه دی، دا صادر به مال راکې، دا زما حق دی. زه وړوکی وم او زما هغه تره راغی، زما نه هغه صادر اخیسته او ما نه ورکو، په زور یې رانه واخیسته. هغه مولوي صاحب له یې ورکړه، ما هغه صادر پسې جړا کوله، اخیسته مې او د هغه زما په هغه جړا هم پروا نه وه. هغه صادر یې واخیسته او هغه روان شو. ما په زړه کې وی چې اسلام خو خلک وایي د انصاف دین دی او د امن دین دی. زه یتیم بچی ما او زما د پلار کوټې صادر و د دوو تهو او دا یې رانه واخیسته او زه په یخه یخنای کې دغسې پرېښودم. دا زمونږ د دین مشران او پیشوان دي. کله چې ما علم وکړه او ما ته پته ولګېده چې دا دین خدا نه، دا دی په بل رنگ کې پیش کړو. دین کې خدا او چې د یتیم مال ته الله اور ویلی دي او الله وایي ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. چې د یتیم مال خوري نو ګیډه کې اور واچو. نو څنګه چې ما جړلی و د پلار صادر پسې، داسې به نور یتیمانان هم جاړي. خو انشاءالله چې زه ژوندی ما یتیمان برانه نور نه جړوي. او ما د الله کتاب راواغسته، خلکو ته مې د قرآن او سنت خبره شروع کړه. یو شور په دې ملک کې جوړ شو. چا به وی زیارت نه مني، چا به وی خیرات نه مني، چا به وی دا پنځم مذهب جوړ کړی دی. هغه تیاری وي، هغه لاړې. او زما والد صاحب وي ما له چا دوره ځای نه راکو چې ما د قرآن درس هغه ځای کې کړی وي. ما مدرسو ته خطونه ولیکل، مدرسو والا هم راله ځای نه راکو. پر دې مردان کې ما یو منډای په کرایه باندې واغسته او زه به هفته کې راتلم او ما به دلته درس کو د قرآن کریم. شروع د دې ځای نه شوې وه. بیا دلته یو خان و، شیرزاده خان نومې و، هغه ما ته وی زما جومات کې درس شروع کا. وی ما ته وی چې ستا جومات کې ځکه نه کوم، سبا به درته خلک وایي دی د جومات اوباسه، ته به بیا ما اوباسې او زه به وځم نه. وی ولې به راته خلک وایي؟ ما ځکه چې هغوی ته به تاواني، هغوی ته به نقصاني، دا هغوی به ماجب بندیږي. وی نه داسې چارې نشي کېدی. او مال ځای راکړه او د هغه په جومات کې ما درس شروع کړه د قرآن.
او زبا اتلم او راتلم پا هفته کی او ځل او ما به د قرآن کریم درس کو. شور جوړو پنځپیریان دي نن دې مارګرو ما تاسو اورېدلی پنځپیر زنده باد او پنځپیریان زنده باد. دا پنځپیر څه دین نه دی نه څه مذهب دی او نه څه نوې خبره ده، خو یو سمپل یو لنډه یو مختصره خبره ده چې موږ وایو دین هغه دی چې هغه قرآن او سنت ذکر کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ویلی نو هغه دین دی، او کنه هغه نی کړی زما مهربان نو هغه بیا دین نه خلکو د ځان نه جوړ کړی. یو سړی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د اسلام باره کې تپوسونه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا جواب ورکوي. حدیث کې راځي چې کله هغه سړی خبرې واورېدې نو هغه روان شو او په دې تلو کې هغه یو خبره کوي، هغه وایي والله لا ازید علی هذا، والله لا ازید علی هذا ولا انقص منه. زما دې په الله باندې قسمی د دې خبرې نه به زیاته هم نه کومه او د دې خبرې نه به کمې هم نه کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تا چې راته څه ووایې والله لا ازید علی هذا ولا انقص منه، قسم په خدای زبا د دې نه زیاته هم نه کومه زبا د دې نه کمې هم نه کومه. محدثین ګڼې معنی کوي او هغه د علماو مخکې موږ بیا وایو چې کله هغه دا خبره وکړه چې تا راته کوم دین بیان که دې نه زیاتې او کمې به نه کوم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوي او هغه هم لږه واوره. حضرت وایي من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل، من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه. سوچ بدی باندې خوشحالیږي چې هغه یو جنتی بنده ته وګوري، فلینظر الی هذا الرجل، هغه دې سړي ته وګوري. سړي کې څه کمالو، سړي کې څه داسې نوی کارو، خو خبره هغه ډیره قیمتي کړې وه چې په دین کې به زیاتې هم نه کوم او دین کې به کمې هم نه کوم. امام مالک رحمت الله علیه یو ځل یو مناظره کې د واسق دربار کې ویلی وو ایتونی شیئا من کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. زه خو تاسو سره راغلی ما مقابله کومه، زه راغلی ما مناظره کومه، زه راغلی ما د بادشاہ دربار ته سر مې په تلی کې ایښودی دی، زه راغلی ما ټوله دنیا مې مخالف ده، خو ایتونی شیئا من کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. راړی ما تاسو شی د قرآن او د سنت نه، قرآن او سنت را تراړی نو زبه قبول کما زبه ومنما. او کنه باباجی او داداجی خبره کې زما مهربان نو موږ د باباجی او داداجی دا خو یو باباجی او داداجی دی چې د قرآن په مقابله کې ټوله دنیا راشي نو موږ الله ته ورکو. د قرآن په مقابله کې نه مولا منم نه پیر منم نه خان او نواب منم نه وزیر او بادشاہ منم. قرآن چې سویلی دی نو هغه دین دی او موږ وایو په هغې باندې عمل وکړه. قرآن کې الله وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا ليس الامر كما يظنون. دا سن دا څنګه چې د خلکو ګمان دی 400 ایمان والا دی
دیکھو چی گیرے پری خدا پٹکے ہو بس دا مولئی صاحب دے دا مومن دے دا ایماندار دے دا سنا ہر سڑے ایمان والا نئے ایمان والا باغ سوگی چاہے دری شرط رالل قرآن وی سورہ نساء کے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا سن دا سنگا چد مخلوق گمان دے 400 کی مان والا دے نا تراغی کامل ایمان والا نشکے دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم تراغی چستا سنت فیصلہ گنو گرزئی آغا مسئلو کی چد دائی درمیان زراغلی یو دا چغم و خادر آلل نو دا پیغمبر پاک طریقے سنت آبا گوری او دا آغی مطابق بے کئی دویم دا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا انمومی بزرنو کے تنسیا داغی ناچستا سنت فیصلہ اکڑا او درم شرط ویسلمو تسلیما بیا هم غاڑک دیستا سنت ہوتا بیا غاڑکی خودلا علبا کامل ایمان والا کی دیشی چھ غم راگے نو تپوس با گئی دا پیغمبر پاک طریقہ سوا خادر آلا نو تپوس با گئی دا پیغمبر پاک طریقہ سوا نبی علیہ السلام غم سنگا کڑے ہو نبی علیہ السلام خادی سنگا کڑے ہو نو دا سی غمو دادائی چی کئی چیو خواتا مڑے شوئے ہو بل خواورلا کلا میخا لالو او کلا سنڈاو کلا غوی لالو او اگواری اللہ ڈنبے ماخام سپور نشی ڈنبی ماخام ور پسی دیگونا باندی کئی آسے نوائی تشکو تاکی خاک کے او پا ڈنبی ماخام ور پسار با کرس پیسی بے پا کرس پیسو بے دکان نا صابون راڑا گوڑا بے راڑا چواری بے راڑی او دای بچا پی رئی خوی مولیان بناسو یو بای ماتا تا در بخلے بل بای مادتا ور بخلے نو چاگا اٹائی روانی شوی انو سے لولوی دکانو نا جوڑ کر وہ سیاسیان شو اگا اٹائی روانی شوی منگ تا غصہ پا دی زمان مہربان چھ منگ والا اٹائی روانی کڑی دی خود امیانو نا گیلا کہو چھ زمان جنگ خستاسو پسار دے ستا مال بچ کہو ستا عزت بچ کہو ستا دا عقیدی او دا عمل اصلاح کہو او تاکہ دورا غیرت نشے چھ تو آئی دا سڑے پا ماننگا و غیرت کئی اور ایگا زمان پی غیرتو کما نا غیم مرگری شی آگئی میرا تاسو اسی اڑم یہی زمان مہربان یو ذل پدے مردان کے سن 1964 کی یو ڈی سی ہو او داغنو مسرفراز خان دا مانسیرے ہو آج زمانہ کے زمان زیلہ مردان ہوا زمان آلی سے پس بیلف راگے واردوی ڈی سی غختے او تب رازی 4 جون 1964 کے زمان علی سے وی زرالما چیزر ڈی سی دفتر تر عالم اس وقت ڈی سی ہوئی ما سلام آچو زکین آسم سنور مولیانو یو خانمو در مردان زمان علی سے باغ زمانہ کی کولاو لنگائے پسر کے خدا زچکین آستما خبر شروع شی آگا خان پا ما دبکاو کرا وی سڑیا مصیبت دی جوڑ کرے شر دی جوڑ کرے زمان علی صاحب سر بل مرگرے خبر کولا وی چاگ داوی نو زمان علی صاحب ورطوی وی تا دا مردان خانی ازگواری دا سوابای خانی ما سرمن با دیو باسم کدی با دا خبر اکڑا غلے کین استادی کی کار نشتے مولیان راتا پریدا وی آگا خو غلے کین استا وی کتا زانتا دا مردان خانو آئے زد سوابای خانم صاحب جیدادیم وی آگا خو غلے شو خبری شروع شوی آکم مولیان چیو اگئی لا جواب شو ڈی سی اول دبکے مبکے اکڑی
خورستو بیا پوه شو زما علی صاحب وی چې خبره ختمه شوه مولیانو ته وی زه هغې خو رسخت کړل ما ته وی ته کېنه وی زه کېناستمه وی ما ته وی چې دا جنگ دی دی سره په څه دی وی ما ستا په عزت دی او ستا په مال دی وی زما په مال او زما په عزت مایاو مال دی دی خوري او زه بچ کوما زکه په نکاح پیسې علی په جنازه پیسې علی په مړی پیسې علی په لامبولو پیسې علی حساب می وته وکړو او ستا په عزت می جنگ دی وی په عزت څنګه ما هغه نشم ویلې بیا به را سره جنګ وکړي هسې هم راته غوسه وی نه ووایه راته ما موږ پښتانه چې چاته کنزل کوو وای ستا د پلار نه جامې وباسم نو هغه بیا مرګ کوي او چې بابا دې مړ شي نو ته ملا ته وای راشه ته ورله غسل ورکه نو هغه ترې نه کپړې وباسي د هغه څه کار دی چې استنجا والا کوي نو زه وایم په خپل پلار ولامبو چې عزت دې په کور کې پاتې شي هغه دا بیلټ ونیوه وی که دا لعنت را پورې نه وی نو زه به ستا طالب شوی وم او په دفتر کې کورسای پرېښوده موږ دا خبره کوو چې الله هغه ذات دی چې د هغه برابر بل هېڅوک نشته هر څه اوري په هر څه پوه دی د هر څه نه خبردار دی هغه بې پروا دی هغه هېڅ چاته محتاجه نه دی او مخلوق هغه دی چې هغه محتاج دی هغه عاجز دی هغه کمزوری دی ما چې کوم آیاتونه لوستي وو پای کې هم الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید او خلقو تاسو ټول محتاج ی الله تا یا ایها الناس یار فین دارال ایو راړ حاتم به راړ علماء به پویږي و وی شي خلق خبر واوري یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله او خلقو تاسو ټول محتاج ی الله تا والله هو الغني الحمید او الله هم دغه الله بے پروا استایل شوی دی الله چاته محتاج نه دی یشاء یذهبکم ویات بخلق جدید کدا الله خو خشینو تاسو با د مقدس مکی روکی او نور خلق بنوی راولی تا الله محتاج نه دی نو کدا دین خدمت کې نو په الله لحاظ ماړو د الله لحاظ منا چې دا د رب احسان دی الله خو د سپو نام د دین خدمت اغسته دی الله د مارغانو نام د دین خدمت اغسته نو چې ما نه الله د دین خدمت واغسته نو زه د الله شکریا ادا کوم د الله شکریا ادا کوم الله وی وما ذالک علی الله بعزیز او ندی دا په الله باندې سګران چې تا بروکی او نور براولی ولا تذروا وازرة وزر اخرى نبار یو بارون کے بار د بل چا د بل بوج نشي چاتوله په خوا به وی 1000 ګناه دي زما په غاړه و 1000 ګناه ستا په غاړه نه چا چې کوم عمل کړي نو هغه سلب ورکول شي و ان تذو مسکلد الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا او گچغی وی او بوج والا د پارا د لری ګول د خپل بوجا چې غم پر راغله درد پر راغله بیماری پر راغله دا او د بل چا د چغی وی وا پیر بابا را مدد شي ولو ځوان را مدد شي الله دې بوج نشي لری کوله لا تزروا وازره وزر اخرى نبار یو بارون کے بار دبلچا وَإِن تَدُو مُسْكَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا کچغی وی یو بوج والا د پارا دلر کول د خپل بوج لا يحمل منه شيء دنا بوج نشی لري کوله
ولو کان ذا قربا اگر کوي د خپل نیکه ته وایي چې را مدد شي هغه امداد نشي کولی. ها نیکان بنیان دي دعا ورته وکړه چې الله دې ورله لوی لوی مقامات ورکړي. بیادبي او ګستاخي مه کوه، عزت او احترام یې کوه. خصوصا د قبر خو ډېر احترام او عزت کو. په هغې خپه کې نه دی، په هغې لار جوړه نه کې، خو ګورې حاجت روان نه دي، درد او تکلیف نشي لرې کولی. زمونږ ملک کې الله یې هېر شوی و او چې په چا به لږ تکلیف راغی وا پیره بابا په نیکای را مدد شي، وا لویه ځوانه په نیکای را مدد شي. او دا خبره د شرک وه، ځکه د الله سره بل څوک حصهدار ګرځو. نو موږ خلکو ته وي د شرک نه ځان وساتئ او توحید طرف ته راشئ. اول یو تنو هغه دا آواز شروع کړی و د زمیندار سړي زوی او زما پلارو، او ډېر تکلیفونه او مصیبتونه یې په دې کې برداشت کړي وو. الله هغه له ملګري ورکړل، شاګردان یې ورکړل، او نن زه په دنیا په ډېرو ځایونو ګرځېدلم، تر چینه پورې، سنګاپور او تایلینډ او ملیشیا، دوبۍ، سعودي عرب او دې ټولو ملکونو کې ته چې کوم ملک ته تلم نو هلته شاګردان دي او ملګري دي او د قرآن درسونه دي. الحمدلله ثم الحمدلله. زما خدا امید نه و چې په مردان سټي کې به دوره ملګري. دا د پیر صاحب او د دوی د ملګرو د مولانا مسیح الله او د دې ملګرو محنت دی چې دوی دې دا کې تکلیف کړي، دا پروګرام یې کړی، دا صرف او صرف د دې دپاره چې د قرآن او سنت خبره وشي، د عقیدې او د عمل اصلاح وشي، او دا خلک موږ تیار کو. نو بله اجتماع زموږ را روانه ده د دې میاشتې په 26 تاریخ به شروع کیږي سهار 9 بجو نه. نو په 26 په 27 او په 28 به بیا دعا کیږي پنځپیر کې، چې هغې ته وایي اجتماعي پنځپیر. هغې له به انشاءالله بیا په لکونو باندې خلک را رواني. د پاکستان د ټولو صوبو نه خلکو گاڑی کړي دي او انتظام یې کړی. د بهر ممالکو نه ملګرو، د افغانستان نه، د ایران نه، د سعودي عرب نه، د دوبۍ نه، د اوس نه ځان له ټکټونه اخیستي او را روان دي. انشاءالله تاسو نه هم دا امید کوم چې تاسو به هم هغې ته ځان را رسوئ، بستره به خپله را اخیستي او 3 ورځې به هلته تېروئ او شریک به یې راځئ به. الله دې ټولو له ډېر اجر درکړي. آخر کې دعا کوو چې دا څومره ملګرو تکلیف کړی دې ځای ته راغلي دي، دعا وکړئ چې د چا څه حاجتونه او ضرورتونه یي الله په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. دا کوم ملګري چې هغوی خدمت یې کړی دی دې ځای کې، دا انتظام یې کړی دی، د هغوی دپاره هم دعا وکړئ چې الله د دې ټولو د عمل قبول او منظور وګرځوي. دا پیر صاحب دی مدرسه چې اوس هغه نور هم په توسیع شروع ده، دعا وکړئ چې الله هغې کې هم ډېر برکت واچوي او الله هغه د دین یو لوی مرکز وګرځوي. انشاءالله هغه به زموږ د ټولو مرکز وي او موږ به د هغې سره تعلق